إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو رونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو په خپلو کورونو په خپلو چاردیوارو کې ناستو خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سورة البقره ترجمه او تفسیر دا شروع نورلس آیتونه مبارکه مخکې د هغې وضاحت وشو او هغه بیان شو. نننی زمونږ درس دی د سورة البقره آیت نمبر 20 شلم نمبر آیت مبارک. اول لفظی ترجمه یکاد الفرق. الله رب العالمین فرمایی نزدې ده چې دا برېښنا یخطف ابصارهم وتختی نظرونه د دوی نزدې ده چې دا برېښنا وتختی د دوی نظرونه کلما اضاء لهم هر کله چې رڼا وکړي هغه برېښنا لهم دوی ته هر کله چې رڼا شي دوی ته یا دا برېښنا رڼا وکړي دوی ته دواړه معنی صحیح دي مشو فیه نو دوی روان شي په هغې کې و اذا ازلم علیهم او کله چې تیاره کړي په دوی باندې دا برېښنا چې برېښنا ختم شي نو تیاره شي کر نو قامو دوی ودرېږي ولو شاء الله او کچره اراده کړی وی الله رب العالمین لذهب بسمعهم نو خامخا به ختم کړی وی داس بسمعهم دا غوږونه د دوی د اوریدو طاقت د دوی د غوږونه به الله ختم کړي و ابصارهم او سترګې د دوی بوتلی به وی الله پاک غوږونه د دوی او سترګې د دوی ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. الله رب العالمین په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. دا خو د دې آیتونو مبارکه هغه لفظی ترجمه و د 20 نمبر آیت مبارک. اوس راځو وضاحت طرف ته. اوله کې د کلماتو وضاحت کو او بیا دا مثال بیانو. یکاد البرق کاد یکادو دا په هغه ځای کې استعمالیږي چې یو شی واقع نه خو واقع کېدو ته دا نږدې نو یکاد البرق نږدې ده چې دا برېښنا موږ داسې معنا کوو نو داسې خو واقع نه ده خو الله رب العالمین که وغواړي نو واقع کولی شي او برق ویلی کېږي برېښنا ته او د دې برق ټکي وضاحت دا مخکې آیت مبارکه کې تیر شوی. یخطوفو دا اصل کې د خطوفه نه دی
او خطوفه یو څیز په تیزۍ سره تختولو ته ویلی کیږي لکه البرق الخاطف هغه برېښنا ته وایي چې نظر وتښتی نو کله چې باران کیږي او په دې کې برېښنا راشي نو خلک یېرېږي وایي هسې نه دا نظر راله خراب نه کي ځکه چې دا تیزه بجلي دا په سترګو په نظر باندې اثر کوي لکه دا چې کله یو کس تاسې په لاره باندې رواني او تیز لایټ را مخامخ شي او د په سترګو باندې ولګي دا فلش لایټونه خاص کر نو چې بیا هغه لیټ لاړم شي د څه وخته پورې نظر کار نه نو خلک د دې نه خپل نظر ساتي یا چې کله دا ویلډینګ والا ویلډ کوي نو دغه ټیم کې دا یو پړق کیږي یو رڼا هغه کوي نو دغې نه هم خلک سترګې ساتي که سترګې ته ونه ساتي نو بیا د انسان دا رڼا سترګې را نظر چې نو دا څه وخته پورې کار نه کوي خلک ته یېرېږي وایي نظر خرابوي نو دغه رنګې منافقان خلک د قرآن کریم په وخت کې دومره پریشانی چې هسې نه دا سترګې مو نه وځي نو یخطف ابصارهم نو خطف ویلی کېږي تختولو ته او دا به انشاءالله صورت حج کې مرایشي هلته الله رب العالمین فرمایي ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق الله رب العالمین فرمای چا چې د الله رب العالمین سره شرک وکړو فکأنما خر من السماء لکه دی چې راګزار کړی شوی د اسمان نه داسې مثال دی لکه دی چې د اسمان نه راګزار کړی شي فتخطفه الطیر او دلره وتښتی مارغان په تیزۍ سره وتښتی دلره مارغان په هوا کې د مارغانو تښتولی ټوټې ټوټې کړی او تهوی به الریح او یای گزار کی دلره دا هوا فی مکان سحیق په یو لرې شړ ځای کې گزار کی هلته به انشاءالله د وضاحتونه بیا راځي نو اصل کې خطوفه چې دی یخطوفو نو دا یو څیز په تیزۍ سره تختول دی ته ویلی کېږي بیا په دې آیت مبارکه کې راځي کلما اضاء دا لازم او متعدی دا دواړه استعمالیږي لازم هغې ته وي چې په فاعل باندې خبره پوره شي متعدي هغې ته وي چې مفعول به ته هم ضرورت نو چې لازم شي نو معنی به دا شي که ستاسو خیال موږ د آیت مبارکه په لفظي ترجمه کې دوه معنی وکړو نو یو هم د لازم معنی وکړه دویم هم د متعدي وکړه چې لازم شي نو معنی به دا شي هر کله چې رڼا شي اضاء هر کله چې رڼا شي او چې متعدي استعمال شي نو ضمیر به پکې راشي هغه به راجي شي د برق ته نو بیا به معنی دا شي کله چې دغه برېښنا رڼا کړي کلما اضاء هر کله چې دا برېښنا رڼا کړي لهم دوی ته نو مشو فیه نو دوی بیا ځي په هغې کې دا فیه چې دی نو د دې نه بغیر هم دا خبره پوره کېده کلما اضاء لهم مشو هر کله چې دا برېښنا رڼا وکړي دوی ته نو دوی روان شي خو په دې کې وایي اشاره د دوی ته چې صرف د رڼا په ځای کې تلل کولی شي دوی صرف د رڼا په ځای کې تلل کولی شي د رڼا نه علاوه په بل ځای کې تلل دا نشي کولی و اذا ازلمه نو دغه رنګې دا هم لازم او متعدي دواړه استعمالیږي که متعدي شي نو ضمیر به پکې راجي شي دغه برق مخکې برېښنا ته یعنی کله چې برېښنا تیاره راولي په دوی باندې دا برېښنا ده نو چې دا کله ختمه شي نو اکدم تکه توره تیاره شي نو دا به انسان په ځای باندې ودرېږي مخکې تګ نشي کولی هلته تیز باران دی هلته خټې دي چقړې دي هلته لاره ناشنا ده نو سړی وایي چې کم خوا لاړ شم ختمه شي او چې لازم معنا شي نو بیا استعمال شي نو معنا به دا شي چې کله تیاره شي برېښنا یعنی برېښنا لاړه شي او دوی په تیاره کې پاتې شي نو اذا ازلمه کله چې تیاره شي څه شی تیاره شي برېښنا ختمه شي نو دوی په تیاره کې پاتې شي بیا راځي علیهم نو د دې کلمې په ذکر کولو کې وایي فایده دا ده علیهم چې د تیارې دا سزا صرف په دوی باندې ده په بل چا باندې نه ده د تیارې دا سزا صرف په دوی باندې ده په بل چا باندې نه ده قامو نو قامو په معنا د حصارېدلو باندې راځي که ولاړ یو که ناست خو چې یو ځای کې ایثار شي معنا دا ده چې کله رڼای نو روان شي او چې کله تیارې نو ودرېږي چې کله ورته قرآن او حدیث فایده ملاویږي نو ورځي چې په دین کې ورته ظاهري فایدې که نه او دنیاوي پیدا چې کله نه ملاویږي نو بیا په ځای باندې ولاړي کله چې ورته فایدې ملاویږي غنیمت مال راشي زکات تقسیمیږي صدقې تقسیمیږي
یا د مؤمنانو نه نور داسې د رشتهدارۍ تعلقات ورسره د رشتو تعلقات ورسره جوړی نو بیا د ښه خوشحاله یو راشي او بس تیاري او ښه مطمئني. خو چې کله د جهاد خبره راشي او یا د نورو قربانو خبره راشي نو په هغه ټیم کې دا خلک بیا مطمئن نه دا بیا خپی او اوړي د مؤمنانو نه. لکه سوره نور کې یو کم 50 کې به راشي وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. کچری وی فیصله د دوی په حق کې، کچری د دوی په حق کې فیصله نو بیا راځي دیتا رامنډه ورته وي، او که فیصله د دوی په حق کې نه نو ګوره بیا ورله نه راځي. او دایي داسې زمونږ په دې معاشره کې هم داسې خلک چې کله یو لانجه راشي او مسله راشي نو دی اول ځان پوهه کې چې یاره په شریعت کې مې رسی که نه رسی. نو چې په شریعت کې رسی دی بیا چغې وایي چې راځه قرآن ته کینو، حدیث ته کینو، مفتیانو له لاړ شو. او چې کله دته پته ولګي چې په شریعت کې مې نه رسی نو دی بیا رامنډې وایي عدالتونو قچرو ته را رواني. اول ته بیا د وکیلانو سره مشورې کوي، څه دروغ ویل او رښتیا ویل او د دروغو ګواهان پیش کول او دا کول او هغه کول، نو بیا هغې پسې رامنډې وایي. او قرآن کریم سوره نساء کې برایش الله رب العالمین فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. الله رب العالمین فرمائی دسې نه دستا پر رب مې د قسمی دا خلق مؤمنان نشي کېدی حتی یحکموک تر دې چې فیصله کوونکی تا ونه ګرځئ، چې تر څو پورې فیصله په تا باندې نه کړي دا مؤمنان نشي کېدی. په قرآن فیصله نه کړي، په احادیثو مبارکو فیصلې نه کړي، دا مؤمنان نشي کېدی. فیما شجره بینهم، په هغه لانجه کې او په هغه مسله کې چې هغه دوی په منځ کې راغلی ده. خو که فیصله وشوه په قرآن حدیث، تا گاډی وبیلو، تا کارخانه وبیلله، کور دی وبیلو، پټی دی وبیلو، باغ دی وبیلو، نو پړه کې به پې بیا څه خفګان هم نه کړي. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. تا چې ورله کومه فیصله کړې ده نو چې دی بیا په زړه کې په هغې باندې خفه هم نه وي، ځکه چې ټیک د دنیا کې خو دې دا معمولي غونته کې یو څیز وبیلو، ګاډی به څه شی یو 100,000 روپۍ یا 70 لاک روړم، دغه مقابله کې څه نه دي، دنیاوي شی دی، دنیا ټوله لږه ده، د دنیا څه قیمت نشته دی. نو دا تا وبیلو، خو د دې په مقابله کې تا په قرآن فیصله ومنله، تا کې د مؤمن صفت راغی، نو د مؤمن دا صفت درنه لا نړ، ایمان درنه لا نړی. نو چې ایمان درنه لا نړی نو دا ایمان خو د اربونو کروړونو د ټولې دنیا نه هم قیمتي شی، دا دې بچ کو، نو بیا دې هم ګټه وکړه. او که نه ستا حق و تا ته یو څیز میلاو شو نو هغه هم میلاو شو او د ایمان صفت هم لا نړی، دواړه پیدې له الله درکړه، نو غاړه یې ښودل وی. خو د دې منافقانو کار صحیح بې ایمانه خلکو، که چېرې د دوی حق کیږي او رسی نو یاتو الیه مذعنین، بیا ورته په منډه باندې راځي. او که چېرته د دوی په حق کې فیصله نه وي نو سورة الحج آیت نمبر 11 کې الله رب العالمین بیا فرمایي ومن الناس من یعبد الله علی حرف، وی ځینې د خلکو نه هغه دي چې د الله بندګي کوي علی حرف، په یو طرف کې د یو طرف ته ناسي. فإن اصابه خیر، کچرې ده ته څه فایده میلاویږي او فایده ورته رسي نو اطمأن به دی خوشحالی. وإن اصابته فتنة، او که ده ته څه تکلیف ورسي نو انقلب علی وجهه، ما دی بیا نه راځي، دی بیا بل طرف ته واوړي. نو چې کله ورته خوشحالۍ رسي، فایدې ورته رسي نو دی بیا خوشحالی. او دا د ملګرو کې هم بعضې دسي، دغه ملګری د ټک هم نه. لکه وروستو به یو حدیث راشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تعس عبد الدینار وعبد الدراهم وعبد القطویفة وعبد الخمیسوة. وی داغه د پیسو بنده، د دینار او د دراهمو بنده، د دې غلام، د دې بنده چې په دې پسې ورپسې پیسه پرسته دنیا پرسته انسان وی دا د هلاک او تباه شي. چې دله ته کمبلې ورکې، راشنې راشي هغه ورله ورکې، شړۍ ورله ورکې، کمبلې ممبلې څادرې جوړې، کله کله داسې راشي دا مالونه امدادي، نو چې دا ورله ورکې نو دی خوشحالی. ان اعطویه منها رضویه، او که چرته نه وله ورکې وان لم یعطوه نو بیا سخطوه دی، بیا غوسۍ. نو دا د منافق نښی که نه،
کلک ودرېدل پکار دي په یو نظریه باندې، په یو سوچ باندې، په یو فکر باندې. صرف دنیوي فایدو ته به نه ګوري، چې فایده یې نو ټیک ده، او چې فایده نه وي نو بیا به هغه به ته پرېږدې. نو الله رب العالمین فرمایي چې دی بیا واوړي چې څه تکلیف ورته ورسي، نو خسر الدنیا والآخره، الله وی دنیا ام تاوانی د آخرت ام تاوانی دی. ذالک هو الخسران المبین، الله وی دا ډېر ښکاره تاوان دی. نو قامو کې دا معنا ده د حصارېدلو. بیا ولو شاء الله، الله رب العالمین فرمای که چرې الله رب العالمین غوښتلې نو ولو شاء الله. دې ځای کې یو خبره یاد ساتئ چې یو د الله رب العالمین رضا ده او بل د الله رب العالمین مشیت دی. نو مشیت ویلی کېږي مطلق ارادې ته، نو اراده د الله رب العالمین متعلق کېږي په نیکو او بدو دواړو پسې. اراده د الله رب العالمین متعلق کېږي په نیکو او بدو دواړو پورې. په دنیا کې چې هر څه کوي نو د الله رب العالمین د ارادې لاندې دي. که دا انسانان څه کوي او که دا څوک هم کوي، دا ټول د الله رب العالمین د ارادې نه بغیر نه کېږي. یو کار هم د الله رب العالمین د ارادې نه بغیر نه کېږي. خو الله رب العالمین په دې اراده کې بیا په بعضې کارونو باندې راضي دی او په بعضې باندې راضي نه وي. لکه دا څومره کارونه چې خلک کوي د ګناه، نو په دې باندې الله رب العالمین راضي خو نه دی. لکه سوره کهف کې به راشي، الله رب العالمین فرمایي فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چې د چا خوښی نو ایمان دې راوړي او چې د چا خوښی نو کفر دې وکړي. نو اوس ګوره ایمان که څوک راوړي که څوک کفر کوي، دا اختیار الله ورکړی دی. خو که یو سړی کفر کوي نو د الله رب العالمین د ارادې نه بغیر یې نشي کولی. دا څومره چې شرونه دي اوسه دي هر څه خالق الله دی، خو فاعل او کوونکی بیا دا انساني. نو خالق د خیر او شر، هغه نعتونو کې هم راځي وایي خالق د خیر او شر په جهان نشته بېلته. نو خالق پیدا کوونکی د خیر او د شر دا الله رب العالمین دی. خو بیا د خیر خالق هم دی او چې څوک یې کوي نو رضا هم پې دی د خیر په کارونو، او د شر په کارونو باندې خالق دی پیدا کوونکی، خو الله رب العالمین پې رضا نه دی. په دغې باندې الله رب العالمین خفه کېږي، غوسه کېږي پې. نو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. نو بیا الله رب العالمین څه فرمایي چې دې کې اشاره ده دې ته چې تاسو له صلاحیت او طاقت دا د ایمان هم درکړی دی او د کفر هم درکړی. اوس تاسو خوښه ده چې ایمان راوړئ او که کفر کوئ. خو الله رب العالمین فرمایي انا اعتدنا للظالمین نارا، الله وایي که چا کفر وکړو ظالم دی او ظالمانو له موږ اور تیار کړی. احاط بهم سرادقها، او د دې دا لمبي چې دی به ترې راتاو شوي. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، او دا جهنمیان چې کله په جهنم کې اوبه وغواړي، انشاءالله د جهنمونو تذکرې به یې درسونو کې راشي. جهنمیان چې کله اوبه وغواړي په جهنم کې فریادونه به وکړي، نو وایي زر کاله پس به له اوبه راوړی شي، او هغه به داسې اوبه چې کله د مخ ته رانږدې کړي نو د مخ دا سرمن بیا پکې راوغورځېږي، دا مخ به ورله وسوځئ، شونډې بیا ښکته بره لاړې شي، مخ به ورله وران کړي. یشوي الوجوه بیس الشراب، الله وایي ډېر بد څکل دی او ډېر بد ځای دی د آرام. جهنم ډېر یو خراب ځای دی، الله هم دې ترې وساتي. مقصد مې دا دی چې یو د الله رب العالمین رضا ده، هغې په نیکو کارونو باندې ده، په مونځ کې د الله رضا ده، په جهاد کې د الله رضا ده، په حج کې د الله رضا ده، په زکات او په صدقه کې د الله رضا ده، او یو مشیت او اراده ده د الله، نو هغه هر څه ته شامله ده. دویمه دا ده چې سورة زمر 9 نمبر آیت مبارکه کې الله رب العالمین فرمایي ولا یرضى لعباده الکفر، الله رب العالمین د بندګانو د پاره په کفر باندې رضا نه دی. ولا یرضى، الله رب العالمین نه خوښوي نه رضا کیږي د خپلو بندګانو د پاره په څه باندې؟ په کفر باندې. نو ولو شاء الله، تاسو مشیت او دغه رنګې رضا د الله، دا دوه څیزونه تاسو وپېژندل. بیا راځي لذهب بسمعهم و ابصارهم، نو په منافقانو باندې چې کله ټولې لارې د ایمان بندې شوې، معنوي لارې چې کمې وې چې دوی حق ته نه ګوري، سوچ او فکر نه کوي، په زړه باندې په غوږونو باندې حق نه اوري، نو دلته الله رب العالمین فرمایي چې معنوي طور خو دوی ړانده دي، اگر کار صحیح ني، اگر کار ساوري، خو دا په حقیقت کې ړانده ځکه دي. لکه داسې یو حدیث هم مسلم کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک ذکر کوي،
ذکر کوونکي او نه ذکر کوونکي. د دې مثال یې ورکړی، مثل الحي والمیت. د ذکر کوونکو مثال د ژوندو دی او د نه ذکر کوونکو مثال د مړو دی. نو هلته یې مثال ورکړی دی. ټیک د دی خو ګرځي را ګرځي، خو چې کوم مقصدي کار دی هغه نه کوي، نو هسې په ګرځېدو بیا څه وکړي. دغه رنګې که دوی لیدل کوي نو په لیدلو بیا څه وکړي چې قرآن پې نه ګوري، د الله دلایل او د الله رب العالمین د قدرت نښو ته پې نه ګوري، نو په غوږونو اورېدل کوي خو چې قرآن پې نه اوري، احادیث پې نه اوري، نیکې خبرې پې نه اوري او تابعدار نه وي، نو په اورېدلو یې څه کوي؟ دغه شان په وینا باندې. نو مخکې یې ویل چې صم بکم عمیون، د دوی د کاڼه دي، چاړاګان دي او وړانده دي، دا ټول صفات په دې کې راجمع دي. نو کاڼه دي، ګونګیان دي، وړانده دي. نو الله رب العالمین اوس بله دمکی ورکوي په دې ځای کې، لصحبه بسمعهم و ابصارهم، چې معنوي طور خوړانده شوي یی، خو که الله رب العالمین غوښتلی نو د ظاهري غوږونه به هم درنه والي، غوږونه به هم دی نه وي، دا سترګې به درنه والي، نو بس کوڼ به هم شي او بیا به ړوند هم شي او لیدل به نه شي کولی، دا طاقت به هم درنه الله والي. خو دا د الله رب العالمین صبر دی د نافرمانو ته او د کفارو ته، دا د الله رب العالمین هغه لوی صبر دی. ګنې دا به هم ته الله رب العالمین اغستی وی، نو دا یو دمکی شوه. ان الله علی کل شیء قدیر، دلته دفع د وهم کوي، وهم. اوس به الله رب العالمین د دوی نه دا سترګې څنګه والي، دا د غوږونو طاقت به تې څنګه والي، دا د ژبې طاقت به تې څنګه والي. نو دلته جواب کوي، نو د هغه د وهم دفع کوي چې ګورئ الله رب العالمین په هر یو څیز باندې قادر دی، په هر یو څیز باندې الله رب العالمین قادر ذات. علی کل شیء، شیء او شیء دا د شاء یشاء نه دی، هر هغه شی چې د هغې اراده کیدی شي. د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د شی اطلاق ما سوا د الله رب العالمین نه په هر څیز باندې کیږي، د الله رب العالمین نه علاوه په هر څیز باندې د اطلاق کیږي. نو څومره څه چې دي نو په دې هر څه باندې الله رب العالمین دا قادر ذات دی. قدیر دا د فعیل وزن دی او په دې کې مبالغه زیاته ده د قادر نه. انسان هم قادر دی، لیکن د انسان دا قدرت چې دی نو دا معدود دی او محصور دی، د دا قدرت یو خاص اندازې پورې دی. او دویمه دا ده چې د انسان قدرت دا په اسبابو باندې دی، او د الله رب العالمین د قدرت مقدار او حد دا نشته دی، بغیر د اسبابو نه قادر ذات دی. نو دا خو د دې کلماتو وضاحتو چې دا منګه وکړو. اوس دلته تشبیه د مثال او ممثل، دا مثال بیان شو، نو د دې دا تشبیه اوس بیانو. نو تشبیه دوه قسمه بیانیږي، یو تشبیه المفرد بالمفرد او یو تشبیه المرکب بالمرکب. مفرد کې د یو ټکي څه مطلب دی، دا د څه سره یو شان کړی دی، او مرکب هغه چې د ټول مثال لپاره څنګه ممثل نو هغه به بیان شي. نو د البرق نه دوی وایي چې مراد دلایل د قرآن کریم دی. مفسرین لیکي د البرق نه مراد دلایل د قرآن دی، او خطف الابصار د نظرونو تختول دا کنایه د ایمان راوړلو نه، چې دلایل د قرآن په دوی باندې غلبه وکړي او ایمان ته یې جوړ کړي. نو یخطف ابصارهم، چې قرآن کریم د دې د دلایل په دوی باندې غلبه وکړي او دوی ایمان ته غاړه کیږي. اوس تشبیه المرکب بالمرکب، یعنی دغه باران داسې سخی چې نږدې ده چې دا برېښنا ده، د باران دومره سخت باران دی او تیزه برېښنا ده، نو نږدې ده چې دا برېښنا ده. دوی دا نظرونه واړی، نو غوږونو ته هم تکلیف او سترګو ته هم تکلیف دی. نو په دې کې اشاره ده، ګوره چې کله تیز باران یو په هغې کې تیزه برېښنا نو دا برېښنا د انسان غوږونو له هم تکلیف ورکوي، دا تندرونه، او دغه رنګې سترګو له هم تکلیف ورکوي. نو په دې کې اشاره ده چې کله قرآن کریم او د هغې احکام نازلیږي نو د دوی د سترګو د غوږونو تکلیف دا ډېر زیاتي، د سترګو د غوږونو تکلیف یې ډېر زیاتي. لکه سورة محمد کې الله رب العالمین فرمایي 19 نمبر آیت کې،
فاذا انزلت سورة محکمه کله چې سورت الله رب العالمین راولیږي کله چې نازل کړی شي یو سورت محکم وذکر فیها القتال مضبوط حکم الله راولیږي او په هغې کې ذکر شوی د جنگ نو رأیت الذین فی قلوبهم مرض تبینی هغه کسان چې په زړونو کې منافقت دی منافقان دي زړونو کې نفاق پروت دی ینظرون الیک دوی به ګوري تا ته نظر المغشی علیه من الموت په داسې نظر باندې لکه د مرګ بیهوشي چې پرې راغلي دا کله چې ځنکدن شروع شي دا سترګې ورانې ورانې کېږي نو دغه رنګې چې کله یو محکم آیت راشي یو فیصله د الله طرف نه راشي او په هغې کې د جنګ او د قتال ذکر شوی لکه راتلل به آیتونه چې یا ایها النبي حرض بالمؤمنین علی القتال ای پیغمبره دا مؤمنان په جنگ باندې را تیز کا دغه رنګې کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ وهو کرح لکم او دا خو تاسو ته بد لګي په ظاهر کې او عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم او نږدې ده چې ظاهرا به تاسو ته یو شی بد لګي خو حقیقتا هغه تاسو لپاره کې خیري د هغې انجام د خیري او عسى ان تحبوا شیئا تاسو به محبت کوئ په ظاهره کې یو شی به درته ښه ښکاري خو هغه به ستاسو دپاره ډېر بدي نو داسې آیتونه مبارکه چې به کله نازلېدل نو دا خلک په دوی باندې به په دغه ټیم کې به دوی طبیعت بیا خراب و نظرونه بیا ګډوډ شو د سترګو نظر نه ورته تکلیف کله کله داسې چې یو انسان یو څیز نه خوښوي نو په سترګو باندې هم بد لګي نو دوی باندې به دا نظرونه به دوی دې سره وران شو نو یخطف ابصارهم دغه رنګې چې کله یو څوک یو څیز نه خوښوي نو هغه په دې اعصابو دماغو باندې او په غوږونو باندې ډېر زیات بد لګي چې کوم یو څیز څوک نه خوښوي لکه یو کس دی او د هغه خبرې خوښې نه دي نو هغه چې کله خبرې کوي نو په ده باندې ډېرې بدې لګي دغه رنګې چې په چا باندې ښې لګي اوس یو کس دی چې قرآن ته وګوري دله خوند ورکي دی چې جومات ته وګوري دله خوند ورکي دی چې یو عالم ته وګوري نو دله خوند ورکي دی چې کله دغه شانتې څه واوري نو دله خوند او مزه ورکوي دا چې کله د مؤمنان نو د مؤمنانو صفات بیا دغه دي د مؤمنانو صفات هغه بیا دغه دي او دا یو روایت کې راځي بلکې ګڼ روایتونه په دې باب کې دا راغلي دي د ابو ادریس الخولانی رحمه الله د یو ځل تللی دی د دمشق جومات ته او چې کله د دمشق جومات ته لاړ دا تابعی دی دی وایي دخلت مسجد دمشق بالشام او دی وایي چې هلته زه کله لاړم نو په دې کې وایي زه یو جومات ته ورننوتم وایي چې کله دې جومات ته ورننوتم نو فاذا انا بفتن براق الصنایا وایي زه یو نوجوان مې ولیدو چې دغه نوجوان کله ناست دی دین بیانوي قرآن بیانوي احادیث مبارکه بیانوي نو دی هغه منظر بیانوي وایي د دې خولې نه بیا داسې چمک راوتو داسې کله بیا دا مسکی شو د غاښونه بیا ښکاره شو نو وایي ډېر خوند بیا وکړو خلک ته وایي ګیر چاپېره ناست دی او وایي چې کله به د چا په یو مسله کې اختلاف راغی نو وایي دله به رالل اسندوه الیه یرجعون لرأیه ومشورته وصدروا عن رأیه رجعوا عن خلافهم واتبعوا رأیه خپله خبره بیا پرېښه د هغه چې به ورته څه وویل نو بس اختلاف به پرې ختم شو د هغه په هغه خبره باندې به دوی اتفاق راغی نو وایي ما تپوس وکړو چې دا څوک دی نو وایي چا راته وویل چې دا معاذ ابن جبل رضی الله عنه دی انشاءالله د سیرت به هم چېرته بیان شي 40 کاله عمر کې دی وفات شوی دی خو دی جهادونو لم تلی دی او یو لوی عالم دی درسونه هم کړي دي او
د بعضې علاقو مشر هم پاتې شوی په دې لږ عمر کې ورله الله ډېر برکت اچولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل تاسو د 4 کسانو نه قرآن زده کوي، نو یو پکې دا معاذ ابن جبل رضی الله عنهم خی. دل الله یو ناشنا علم ورکړی، خو د علم سره سره په دې بیان کې داسې یو خوند و، داسې یو فصاحت و، داسې یو بلاغت و چې هغه به ډېر زیات خوږ لګېدو په دې خلکو باندې. بعضې خلک یې داسې، او دا د مصعب ابن عمر رضی الله عنه یو صحابي دی. هغه چې په یو مجلس کې تقریر وکړو نو بس خلک به ډېر زیات خفه شو، وبه یې هم جړول او خلکو به خبره منله او پویه به هم شو په خبره باندې. فصاحت بلاغت دا ځان له یو سیزي، دا یو خدادات صلاحیت دی چې الله رب العالمین یې چاله ورکي. په دین کې ته الله ډېر کار والي، خپله ډېره حصه وکړي. وایي ما ته چې پته ولګېده، وایي زما ورسره ډېره مینه او محبت پیدا شو، ځکه بیان یې واورېد، درس کې کېناستو، د هغه انداز، د خلکو هغه اتفاق، د خلکو هغه مینه او محبت، نو دا یې ډېر زیات خوښ شو. نو دی وایي فلما کان الغد حجرت، وایي سبا له زه وختي رالم، وایي پس فوجدته قد سبقني بالحجیر، وایي بالتهجیر، وایي سار له چې زه رالم، وایي دی زمانه مخکې راغلی دی، د مونځ نه ډېر مخکې راغلی دی، او داسې ټیم دی چې خلک وده دي. و وقت نوم الناس غالبا، نو پل مراد بالحجیر التبکیر الى الصلاة، مونځ هر یو مونځ چې ایو صلاة کانت، ووجدته یصلی، وایي دی ما ولیدو چې د مونځ نه مخکې نوافل کوي، لګیا دی نوافل کوي. ګوره نیکان خلک د هغوی د مونځونو سره شوقي، تلاوتونو سره شوقي، د ذکر اسکار سره شوقي، د نیکو اعمالو سره خپله مطالعه کوي، کتاب ګوري. نو دی مخکې راغلی دی او مونځ کوي. وایي ووجدته یصلی نفلا، نو وایي فانتظرته حتی اذا قضا صلاته، نو وایي جئته من قبل وجهه، وایي ما ورته انتظار کاو تر دې پورې چې دا هغه مونځ پوره کړو. نو وایي چې مونځ یې پوره کړو، زه ورله د مخې نه رالم، داسې مخې ته یې کېناستم. تابعي دی، د صحابي مخې له راغی، او صحابي م هغه اوچت شان والا صحابي دی چې د ده واقعات به راشي، ډېر ناشنا واقعات دی. چې کله د یمن ته پیغمبر علیه السلام لیږو، نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي معاذ چې ته واپس راشي نو کیدای شي ملاقات ونه شي. چې داسې خبرې وکړې نو معاذ ابن جبل د سورلۍ نه راکوشو، بیا تلو نه، او جړلې ډېر زیاتې جړلي، د الله د پیغمبر سره ډېر زیات محبت. برحال هغه واقعات به خپل ځای کې راځي، تفصیلي بیا بیانو. نو دی وایي مونځ یې کاو، زه رالم مخې ته یې کېناستم، نو اوس ده ته به څه وایي من امامه، وایي فسلمت علیه السلام مې پې واچاو، فقلت له، وایي ما ورته ویل چې والله انی لاحبک لله، وایي ما ورته ویل چې زما دې په الله قسمي، خاص د الله دپاره مې تا سره محبت دی. نو د علماو سره محبت، یا چې د الله دپاره ستا د چا سره محبت یې هغه ته خپل اظهار کولی شي چې د الله دپاره مې تا سره مینه ده. نو یې تپوس وکړو، وایي آیا خاص د الله دپاره دی؟ ورته وایي او خاص د الله دپاره. ورته بیا وایي خاص، 3 پیرې ته تپوس وکړو. نو ډېر تحقیق او تاکید معاذ ابن جبل رضی الله عنه وکړو. دی ورته بار بار وایي چې خاص د الله د رضا دپاره، بل څه دنیاوي څه لالچونه مې نشته چې ستا نه مې څه دنیایي لالچ دی، خو بس د الله د رضا دپاره مې سره مینه پیدا شوې ده. نو وایي چې دا مې ورته وویل، او هغه دا ډېر تاکید وکړو. وایي فاخذ بحبوة ردائي فجذبني الیه، وایي زه داسې د صادر نه راونیولم او ځان طرف ته یې راښکلمه په شدت او سختۍ سره. وایي وقال، او راته یې ویل چې ابشر، وایي ما له زیری راکوی، راته یې ویل چې زیری واله، خوشحاله شه. فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې فرمایلی، پیغمبر علیه السلام فرمایل قال الله عز وجل، الله رب العالمین فرمایي، حدیث قدسی بیانوي، وجبت محبتی، وی زما و محبت لازم دی، حقت محبت الله للمتحابین فی، څوک چې زما د رضا دپاره د یو بل سره محبت کوي، څوک چې زما د رضا دپاره د یو بل سره محبت کوي او څه بل څه لالچ یې په منځ کې نه وي، الله وایي زما محبت ورسره لازم دی. کله کله موږ ته دا بعضې سامعین او اورېدونکي رابطه وکړي او وایي یاره خوشحاله یي، داسې د محبت اظهار وکړي چې قرآن بیانېږي، او قرآن دی داسې کتاب چې دا د انسانانو په منځ کې محبت پیدا کوي.
زمونږ دا درسونه چې څومره خلک د ترجمې درس له راځي د قرآن درس له پکې کینی نو موږ یې پیژنو نو نوم یې راله نه راځي پته هم راته نه چې دی څه کوي څه نه کوي خو چې د قرآن درس کې ناست یو راځي روزانه درس له نو زمونږ زړه کې ورسره یو محبت پیدا شي او دا محبت د الله د محبت یو سبب دی ښه نو ګوره معاذ ابن جبل رضی الله عنه چې دله غاړه ورکړه نو دا یې وایي په دې وجه ورکړه چې معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته پته وه چې دی ما سره د الله دپاره محبت کوي دسه د الله محبت دی او داسې انسان چې د هغه سره د الله محبت نو چې زه یې غیږ کې راونیسم نو د څادر نه راونیو او غیږ کې کلک راونیو دا خو د الله محبوب انسان ماله راغلی معاذ ابن جبل لوی عالم و په دې باندې پوهېدو نو دا یو قدرتي کاري قرآن د خلکو په منځ کې محبت پیدا کوي والف بین قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم پیغمبر علیه السلام ته الله رب العالمین فرمای په دنیا کې چې څومره سره دي که چېرته دا ټول تا خرچ کړي وی د صحابه منځ کې داسې محبت نه شو پیدا کولی څنګه چې پکې د قرآن په وجه راغی نو قرآن محبت پیدا کوي دغه رنګې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا تاسو دشمنانو یا الله وی د یو بل هغه دشمنۍ په قرآن باندې ختمې شوې رونه رونه وګرځېدی فاصبحتم بنعمته اخوانا نو څومره چې زمونږ سامعین دي واورېدونکي دي موږ به لیدلي هم نه خو زمونږ به ورسره یو محبت دي ځکه چې قرآن ته درس کې ناست یو قرآن محبت پیدا کوي دا محبت دی الله د خپل محبت یو ذریعه او سبب وګرځوي نو یو ورته دا وویل زیری ولا ورکو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي چې الله رب العالمین فرمایي چې زما محبت د هغه چا سره لازم دی چې زما دپاره یو بل سره محبت کوي او سوی وهم الذین کانت قلوبهم مجتمعات چې دوی دا زونه راجمع علی المحبة فی اجلال الله تعالی و تعظیمه فلا یحبون الا ما یحبه الله ویبغضون ما یبغضه الله دویم ورته سوی والمتجالسین فی او چې زما د رضا دپاره د یو بل سره ناسي دا زمونږ ناسته نن د څه دپاره تاسو ناسئ قرآن اورئ دا د الله د رضا دپاره موږ ټول ناس یو او قرآن اورو نو الله دې دا هم د خپل محبت یو سبب وګرځوي او بیا ورپسې فرمایي چې المتزاورین فیها چې زما دپاره د یو بل زیارتونه کوي خاص زما د رضا دپاره نو د اتوار په ورځ باندې دا بعضې کسان هلته راشي ملاقات نو موږ پې خوشحالیږو خو زه په دې باندې زما خیال دقه دې جملې ته چې المتزاورین فیها دا ملاقات چې دوی کوي نو دا خو سره رشتهداري هم نه ده داسې خلک مشران سپینګیري راشي چې د سره مې پیژاندل نه لیدلي مې هم نو پته هم راته نه او دعاګانې مو کې انتهایي خوشحالی د درس نه مطمئني نو موږ هم خوشحاله شو او د میلمنو په ملاقاتونو راتلو باندې هسې هم سړی خوشحالیږي او دې باندې خوشحالي په کار هم د یو رحمت د الله د طرف او چې بیا یو سپینګیری تا له راشي او تا سره میلاو شي او تا ته دعا وکړي نو دا ټوله دنیا ده سمه بهرحال که څوک نشي راتلی داسې دعاګانې کول دا په کار دي نو المتزاورین فی الله وایي د هغه چا سره زما محبت دی دا ورسره لازم دی زما محبت الله لازم کړی دی چې څوک د الله رب العالمین د رضا دپاره د یو بل سره ملاقاتونه کوي او راجمع کیږي او بیا ورته فرمایي چې المتبازلین فیها چې د یو بل باندې زما دپاره خرچې کوي یو پکې غریب دی کونډې دي یتیمانان دي پکې او په هغوی باندې خرچه کوي د هغوی سره م الله وایي زما محبت واجب دی او لازم دی نو وانفقوا اموالهم فيما امر الله عز وجل وحض عليه فكل هؤلاء ثبتت لهم محبة الله عز وجل وی دا ټول چې دي نو دوی سره د الله رب العالمین محبت چې دی نو دا ثابت دی نو دا خو ما دا حدیث ریاض الصالحین کې علامه نووي رحمه الله هم ذکر کړی دی علامه نووي رحمه الله هم دا حدیث ذکر کړی برحال مقصد زما داو چې د قرآن کریم اوریدل د علماو لیدل دغه رنګې نیکان خلک چې نو دا لیدل ولا خوند ورکوي بیت الله شریف ته چې سړی مخامخ ناست وګوري یو خوند او یو مزه ده پکې او دا عبادت هم دی
دغه رنګ قرآن کریم ته چې ګورې که تاله ناظرا نم درځي او ته ورته ګورې د سترګو یو خوند او یو مزه ده او د دې خپل برکت او اثر وي دا په انسان باندې راګرځي. نو منافقان هغوی چې کله ګوري نو په سترګو باندې څه چل کېږي، قرآن چې کله اوري نو په غوږونو باندې څه چل کېږي، نو هغوی ته ډېر تکلیف وي د دې نه، نو تکلیف ورته جوړېږي. نو الله رب العالمین فرمایي سورة الاحزاب 19 نمبر آیت کې به راشي تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت. تدور اعینهم د دوی دا سترګې اوړي راوړي ګرځي راګرځي په شان د هغه کس چې په هغه باندې د مرګ هغه بېهوشي راغلي، هغه سختي پرې راغلي. نو د قرآن کریم اورېدو ته د منافقانو سترګې هم تیارې نه دي، غوږونه هم ورته تیار نه دي. او کلما اضاء لهم مشوا فیه، د دې حاصل دا دی د مصداق چې د اضاء نه مراد پیدا ده، نو که اسلام کې ورته فایده ښکاري نو دی ورته تیار دی. او اذا ازلم نه مراد ضرر دی، تکلیف دی، چې دی صدقه ورکوي دا دته تکلیف او تاوان ښکاري، نو حاصل یې دا دی که دین کې ورته فایده میلاوېده خو دی دې ته تیار دی. او که په دین کې ورته فایده نه میلاوېده نو بیا دین پریدي، بیا بل طرف ته اوړي. سوره نساء کې به راشي 70 نمبر آیت مبارک وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ. وی بعضې په تاسو کې داسې دي چې هغوی سستي کوي، لیبطئن معنی رستو رستو کېږي. فإن أصابتكم مصیبة که چرې ورسېږي تاسو ته څه مصیبت، کله چې مؤمنانو صحابو ته څه تکلیف ورسي، قال نو دی وایي قد انعم الله علی، په ما باندې خو الله انعام وکړو، اذ لم اکن معهم شهیدا، چې زه دوی سره ملګری نه وم، حاضر نه وم، وایي دا الله په ما انعام وکړو. ولئن اصابکم فضل من الله، او که چرې تاسو ته ورسیږي څه فضل د الله د طرف نه، لیقولن نو خامخا دا منافق بیا وایي کأن لم تکن بینکم وبینه مودة، لکه چې نه ستاسو د دوی په منځ کې څه محبت او دوستانه. یا لیتنی کنت معهم، وی افسوس دی چې زم د دوی سره وی، نو فافوز فوزا عظیما، زه به کامیاب شوی وی په غټه کامیابی. نو د دنیا دا کامیابي ورته کامیابي بس ښکاري. نو که تاسو ته څه خیر ورسي، غنیمتونه میلاو شي، او ګوره چې دی جهاد له نیتلی او مؤمنان تلي، اول ته به کې شهدا وشي او هلته د مسلمانانو مالونه هغوی ونیسي، نو دی وایي په ما الله انعام کړی دی، خدای چې ورسره تلی نه یم او زه یې بچ کړم او دا چل دی او دا چل دی، دا ورته د الله خصوصي فضل په ځان باندې ښکاري. او چې کله مسلمانان لاړ شي ولته نه قیدیان راولي او مال غنیمت میلاو شي او فتح ول الله ورکي، نو دی بیا سم خپی، کاشکې چې ورسره تلی وی نو بس ما به مزدار سره وړي وی، مارې داړې به م کړی. او چې کله به اسانه غذا و نو دوی ویل ضرونا نتبعکم، دا به انشاءالله خپلو ځینو کې دې وضاحت راشي، تاسو پرې ښه پوه شئ. دوی به ویل موږ پرېږدئ چې موږ هم در سره لاړ شو جهاد له، او که د تبوک په شانتې سخته غذا به وه په سخته ګرمۍ کې، نو څه به ویل؟ سوره توبه 51 کې راځي ائذن لی ولا تفتنی، موږ له اجازت راکړه چې پاتې شو او موږ په امتحان کې ماچوه. او که د خندق میدان ته به تلي وو او هلته کافر ډېر رالل، نو څه به ویل؟ ان بیوتنا عوره، کورونه هم خوشې پراته دي، موږ واپس ځو. وما هي بعوره، الله وایي کورونه خوشي و خالي نه پراته. ان یریدون الا فرارا، د دوی اراده نه وه مګر د تېښتې، تښتېدل د میدان نه. نو بهرحال د میدان نه هم تښتي، د احد میدان ته تلي وو، مخامخ د دشمن سره ودرېدل او 300 کسان منافقان را واپس شو. نو بهرحال د سوره حج 11 آیت مبارکه تاسو واورېد ومن الناس من یعبد الله على حرف. بهرحال کم انسان هم چې د فیدو د نعمتونو د خوشحالو په وخت کې په دین باندې عمل کوي او د مصیبتونو په وخت کې یې نه کوي، دې ته خودپسندي وایي او دې ته اتباع الهوا وایي، د خواهش تابعداري. نو د خواهش تابعداري دا منافقت دی. حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تعیس عبد الدینار و عبد الدراهم، مخکې حدیث بیان شو چې ان اعطی منها رضیه، چې وله ورکې نو خوشحاله یو، که نه ورکې نو بیا غوسه. په حدیث د بخاري کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم
هغه له یو بانډچی راغی او بیعت یې ورسره وکړو. نو بیا د هغې نه وروستو پې د مدینې تبې رالی او بیمار شو سخت. ورته وایي یا رسول الله اقلني بیعتي، وایي زه خپل بیعت واپس علم. معنی دا دی چې زه واپس کېږم. پیغمبر علیه السلام ورته 3 پېرې انکار وکړو چې نه څنګه ایمان پرېږدي. نو دی وتښتېدو. چې وتښتېدو نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل المدینة کالکیر تنفي خبثها وتنصح طیبها. وایي مدینه چې ده نو دا پلیتۍ او ګندګۍ ختموي او پاک خلک چې دي نو هغه پرېږدي پلیتۍ او ګندګۍ ختموي. مثال یې د هغه د لوار د هغه بټۍ دی چې په هغې کې کله هغه وسپنه کېږدي نو زنګونه ترې ختم شي او چې بیا ترې څه جوړوي نو هغه ترې جوړ کړي مزېداره شي. بهرحال دا خو د دې مثالونو وضاحت و په دې کې موږ لږ کوشش وکړو. مقصد زموږ په دې کې دا و چې څومره زموږ سامعین دي چې په دې مثالونو پوه شي، ځکه چې مخکې الله رب العالمین فرمایلي چې وما یعقلها الا العالمون، چې دا مثالونه موږ نضربها للناس د خلکو دپاره بیانو او په دې باندې نه پوهېږي مګر هغه خلک چې هغه پوهه خلک یې عالماني. هغې کې وضاحت شوی و. دوباره د لفظي ترجمې ته ګورئ. یکاد البرق نږدې د برېښنا یخطف ابصارهم چې په تیزۍ سره ختم کی نظر د دوی او وړاندې کی. کلما اضاء لهم هر کله چې رڼا شي دوی ته یا هر کله چې دا برېښنا رڼا وکړي دوی ته مشوا فیه نو دوی ځي په هغې کې روان شي. و اذا ازلم علیهم او کله چې تیاره شي په دوی، کله چې دا برېښنا ختمه شي او په دوی تیاره شي قامو نو دوی ودرېږي دوی ایسار شي. ولو شاء الله او که الله رب العالمین غوښتلی لذهب بسمعهم نو خامخا به ختم کړی او خامخا به بوزي د اورېدو طاقت د دوی یا د غوږونه به هم الله ختم کړي. و ابصارهم او د لیدلو طاقت د دوی قوت سامعه او قوت باصره. ان الله بشک الله رب العالمین علی کل شیء قدیر، په هر یو څیز باندې الله رب العالمین قدرت لرونکی دی. په دې ځای باندې زموږ درس نننی اختتام ته ورسېدو. دعا وکئ. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله رحم را باندې وکړه او په آخره کې هم دا کلمه په ژبه کړه چې لا اله الا الله محمد رسول